اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. برابر ده په دیو باندې کته بخنه غواړي د دیو دپاره یا بخنه نه غواړي د دیو دپاره، هیڅ چېرې بخنه نه کوي الله پاک دیو ته. یقینا الله پاک نه سمی قوم نافرمانه. منافقینو کې او فاسقینو کې تکبوري ځان ورته اوچت ښکارېږي. دنیا پرست خلق چې هغو خلق د دنیا په تله باندې تلي، چې د کم کس سره دنیا مال دولت زیات و، دنیوي عهدې ورسره وي، هغه ورته درون ښکاري. او که د چا سره د دنیوي اسباب نه وي نو خیر دی که په هغه کې هر څومره اوچت اخلاقي، په هغه کې ښایسته خویونه وي، د هغه سره د الله تعالی جل شانه د احکاماتو علم وي او دغه شانتي چې کوم دی نو هغه د دیندارۍ مطابق خپل ژوند تیروي، نورو ته هم ښو نه ښیي. نو که هر څومره اوچت صفات په هغه کې خو چې دنیا ورسره نه وي، د دنیا ظاهري اسباب ورسره نه وي، نو خلکو ته دنیادارو ته هغه سړی اوچت نه ښکارېږي، بلکې هغه ورته سپک ښکارېږي. دیو هر شی د دنیا په سترګه باندې ګوري. نو کله چې یو دنیادار یو منافق انسان ته، یو فاسق انسان ته دا وویلی شي چې لاړ شئ معافي وغواړئ، بخښنه غواړئ او د الله نه چې کوم دی نه ابرالله د بخښنه وغواړئ، هغه وایي دا زموږ نه کېږي. دغه قسمه خلک چې دیو د دنیوي زورور نه یریږي، د هغه نه معافي هم غواړي، د هغه نه بخښنې هم غواړي، د هغه په خپو باندې هم پرېوځي، هغه ته ښکته کېږي. خو د دیندارو نه سترګه نه سوځي په دې وجه چې کوم دی نو د هغه خوا ته که سړی وایي چې لاړ شي معافي وغواړه، وایي نه زما یو شان دی او دا زما غیرت نه برداشت کوي او زه داسې یم زه داسې یم. دا غیرت صرف چې کوم دی د هغو د کمزورو په باره کې، کله چې په له پاسه بل سري نو بیا د غیرت هغه مظاهره بیا نشي کولی. نو د هغې په باره کې وي چې کله ورته وویلی شي چې لاړ شي، لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول ته چې ویلی شو لاړ شه بخښنه وغواړه، لاړ شه معافي وغواړه او د الله پیغمبر به ستا دپاره چې کوم دی د الله نه دغه وغواړي، بخښنه وغواړي، هغه وایي زما نه دا نه کېږي، زه یو اوچت انسان یم. نو الله تعالی بیا بعضې مفسرین لیکلي چې نبي علیه السلام ته د هغه چې کوم رشته دارانو مخلص مسلمانان، هغې نبي علیه السلام ته عرض وکړو چې دا خو بیوقوف دی، قمقل دی، خو خیر دی تاسو الله بخښنه وغواړئ د الله نه چې الله یې معاف کړي. نو نبي علیه السلام ډېر نرم مزاجه و او ډېر شفقت والا و، نو هغه اراده کوله چې بخښنه ولو وغواړي. د دې هر څه باوجود بیا هم چې کوم دی نو نبي علیه السلام دا اراده کوله چې بخښنه ولو غواړي. نو الله تعالی جل شانو په پابندي ولګوله چې نه ستا د بخښنې د دې ته څه فایده رسي نه. بخښنه خو هله چې کوم دی نو چې یو سړي کې په خپله خو طلب وي،
په خپله پکې تړپ وي نو که ته ورله ډېر چې کوم دی نو غواړې خو چې په هغه کې په خپله طلب نشتی نو ستا دا دعاګانې د هغه په باره کې نه قبلېږي. صحیح ستا معافیانې د هغه په باره کې نه قبلېږي که ته ورله ډېر چې کوم دی نو وغواړې خو چې هغه کې په خپله انسانیت نشته په هغه کې په خپله چې کوم دی د الله سره هغه روغ کول نه غواړي نو د هغه په باره کې ستا د هم نه قبلېږي د هغه دپاره به چې کوم دی نه غواړې. یو پیر د نوح علیه السلام واقعه کې راځي که نه د هغه زوی و کنعان او د منافقت نه کار اخیستو نوح علیه السلام ته چې کوم دی نو غالبا د هغه په باره کې پته نه وه چې یعنې دا داسې قطعي کافر دی. نو چې کله عین مقره ده او عذاب راغی الله تعالی جل شانه نوح علیه السلام ته فرمایلي وو چې ستا اهل چې دی دا به زه بچ کوم ستا کوړمه ده نو هغه کنعان ته هغه وایي چې ته راوخېږې دې کښتۍ ته هغه وایي نه دا غر ته به وخېږم زه خیر دی که هر څومره دغه راشي غر ته خو نه شي راخدی که نه طوفان سیلاب اوبه. نو نوح علیه السلام ورته وایي چې لا عاصم اليوم الا من رحیم د الله چې په چا رحم وکړه به بچ کېږي او نن سبا غرونه او داسې کولی څوک نه شي بچ کولی که ته هر څومره چرټاور ورته وښیي او په دې باندې بچ کېږي نه د الله د عذاب نه. هغه وایي زه به چې کوم دی نو وخېږم. بیا فحال بینهم الموج د دوی د دواړو په منځ کې چې یو لویه چپه راله او فکان من المغرقین د نوح علیه السلام زوی چې دی پکې ډوب شو. ښکاره خبره ده چې د هغه د مخې نه د هغه زوی چې دی دا خو د زړه ټوکړی دی ده او دقه شانتې چې کوم دی لاړ ډوب شو په دې دومره لوی دریاب کې چې د برې نه هم ټولې اوبه چې کوم دی راوړي د ښکتې نه هم چې کوم دی نو اوبه راخوټ کېږي ټوله اوبه ده او صرف د کشتۍ خلک بچ کېږي او نور په هغې کې ټول تباه کېږي. هغه پکې هم دا شو. نو نوح علیه السلام چې کوم دی نو د الله پاک نه سوال وکړو چې الله پاکه دا خو زما چې کوم دی نو ان ابني من اهلي دا خو زما بچی او زما اهلو زما کورمه وه یعنې او تا خو زما سره دغه کړی و وانت احکم الحاکمین ته خو ښه فیصله کوونکی تا چې فیصله کړه په هغې باندې زما هېڅ اعتراض نشته خو دا خو زما بچی و دا پکې هم لاړ. نو الله تعالی جل شانو په هغه باندې پابندي ولګوله چې ته به چې کوم دی نو د داسې کسانو کې چې کوم دی نو کوم کسان چې ظالمین دي د هغو په باره کې به ولا تخاطبني الذین ظلموا کم کسان چې ظالمین دي هغو په باره کې به زما نه ګورې څه قسمه چې کوم دی نو مطالبه نه کوي څه قسمه سوال به د هغوی په باره کې نه کوي. کم که عام یو ګناهګار سړی خیر دی د هغه لپاره چې کوم دی نو تاسو درخواست کولی شي خو چې داسې مکمل فاسق دی دا هغه چې کوم دی نو ښکاره بلکل چې کوم دی نو په هغه کې صلاحیت د ساړو څه پاتې شوي نه دي. هغه که د چا زوی دی او که د چا رور دی که د چا پلار دی د نوح علیه السلام بیبي پکې هم غرقه شوې وه. دغه شانتې د ابراهیم علیه السلام پلار عذر ته وګورئ هغه هم تباه شوی دی. د لوط علیه السلام بیبي هغه هم تلې ده صحیح ده. او نبی علیه السلام چې دی د هغه تره ابولهب ته وګورئ هغه پکې هم سر خوړلی دی تبت یدا ابي لهب وتب تر دې پورې چې ابو طالب چې دا نبی علیه السلام انتهایی خدمتونه کړي دي او ډېر زیاتې قربانیانې دي د هغه صحیح ده. د هغې باوجود خو چې کله هغه په خپله باندې چې کوم دی نو ایمان نه راوړ او دا یې وایي چې اموت علی دین الاشیاخ یا اموت علی دین عبدالمطلب صحیح ده او اخترت النار علی العار نو که نبی علیه السلام ډېره غوښته چې یاره دی چې کوم دی جنت ته تللی وی صحیح ده. لیکن په هغې نه کېده چې سړي کې په خپله باندې دغه نه نو الله پاک د بل چا په ویناګانو باندې ګوره بیا هغه نه معاف کوي. یو سړی په خپله مشرک دی که دا ټوله دنیا سره د انبیا کرامو د هغه دپاره چې کوم دی سپارښونه کوي خو شرکه الله پاک چاته بخي نه صحیح ده. یو سړی فاسق دی او انتهایی فسق ته رسېدلی دی نو هغه دی بیا د چا په تمه کېږي نه چې را بل څوک به د بیړۍ پار کړي صحیح ده. سواء علیهم استغفرت لهم د دیو په دیو باندې برابره ده که ته د دیو دپاره بخښنه غواړې ام لم تستغفر لهم او که ته ورله نه غواړې که ته ورله غواړې او که نه غواړې سورې توبه کې چې راځي ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر الله لهم که ته د دیو دپاره 80 پیرې استغفار غواړې الله پاک یې بخي نه. نو نبی علیه السلام بیا وفرمیل چې الله پاک خو 80 پیرې ویلي دي خو د دې مقصد دا دی چې یعنې که ته هر څومره ورله غواړې 80 خو صرف د کثرت دپاره ویلي محدود مقدار مراد نه. نو که ته هر څومره غواړې خو زه یې بخم نو نبي علیه السلام فرمایل که ما ته دا
پته وایې چې د اویاو نه په زیاته باندې به الله پاک وبخي ما به له د اویاو نه زیاته غوښتلې وه خو ما ته پته ده چې د اویاو نه که زیاته هم شي که اویا زره او یا لکه هم شي خو لیکن الله یې بخي نه د دې وجې د استغفار د هغې دپاره دغه نه دی ښه ابراهیم علیه السلام د خپل پلار په باره کې چې کوم دی مکان استغفار ابراهیم لابي الا عن موعدة وعدها ایاهو د هغې وضاحت هم الله پاک کړی دی چې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار دپاره بخښنه غوښته خو هغه د هغه سره لوز کړی د هغې لوز د وجې نه چې کوم دی غوښته خو فلما تبین له هر کله چې هغه ته بیا ښکاره شوه چې دا یقیني قطعي کافر دی او دی چې کوم دی نو مسلمان شوی نه دی تبرأ منه بیا هغه هم قرار شي دا ځکه هغه ته پته وه چې د هغې دپاره بخښنه څه فایده نه کوي او بیا چې کوم دی نو الله پاک پابندي ولګوله چې د مشرک دپاره به چې کوم دی نو څوک بخښنې نه غواړي څوک به دعاګانې نه غواړي سړی په شرک باندې مړ شو په کفر باندې مړ شو د هغه دپاره به هېڅوک هم دعا نه غواړي او بیا نبي علیه السلام منع شوی په سورې بقره ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره که یو کس په دې کې مړ شي مونځ به پې هم نه کوې جنازه به یې نه کوې ځکه دا د مسلمان په رنګ کې ګرځي راګرځي په دې کلي کې یایي دا او دې جومات ته هم راځي خو سړی چې دی د ښوي خصلت نه کافر دی د دې وجې نه جنازه پې نه کېږي نبي علیه السلام ته ویل جنازه به پې نه کوې ولا تقم على قبري په قبر هم مه ودرېږه چې هلته کې چې کوم دی نو خلکو ته بیان وکړي او هلته کې چې کوم دی نو خلکو ته رکوګانې پسې وویلی شي او دعا ورله وغوښته شي دا به ولې هم نه کوې ولې ځکه ان الله لا یهدي القوم الفاسقین یو سړی چې کوم دی نو نافرمانه دی دی سینه ټپوي دا یو سړی خو د خپل طبعي کمزورۍ د وجې نه د هغه نه غلطي وشي خو دی ستومانه کېږي دی جاړي دی چې کوم دی توبه وباسي الله پاک د هغه سره روغه کوي خو یو سړی دا دی چې هغه په ډاګ میدان باندې هغه د الله پاک خلاف دی د نبي علیه السلام خلاف دی دی چې کوم دی نو د سر نه ښکته کوي دا دی غاړه نه ښکته کوي نو داسې کس الله پاک وایي چې زما هم په داسې کسانو پر دا هدایت چې کوم دی نو داسې څه د مړي په ګېډه نه پروت و صحیح ده دا داسې چې کوم دی نو داسې د سوال شی نه چې زه به دا په خلکو پسې ګرځوم چې دا هدایت تاسو والئ مهرباني وکړئ او ته چې کوم دی نو سم شه نه چې یو سړی سمېدل نه غواړي الله پاک وایي زه هم نه سموم زما د ساړو چاته حاجت نشته صحیح ده الله پاک هغه کس سموي چې دی سمېدل غواړي دا چې کله دی سمېدل غواړي په دې کې طلب شته دی راځي دی د الله سره وغوږ کوي د الله کتاب ته چې کوم دی نو دی غوږ کېږدي چې الله پاک څه وایي دا بیا خو یو خبره ده دی د نبي علیه السلام خبرې ته غوږ کېږدي چې نبي علیه السلام څه وایي دا نو بیا خو یو خبره خو یو سړی مړخوا دی دی ځان غني ګڼي صحیح ده هر رآه استغنا دته ځان چې کوم دی نو ډېر پوخ ښکارېږي ډېر پوخ ښکارېږي ډېر موړ ورته ځان ښکارېږي چې زما خو حاجت نشته والله هو الغني الحمید الله تعالی فرمایي چې زه د ټولو نه زیات موړ یم صحیح ده زه ستایلی شوی یم که دا یو کس پکې چې کوم دی نو په یو هندو خوا د خیره نه نو د مراني صحیح ده نو مطلب دا دی چې دا ده چې که دا پکې نه وي نو دی پکې نه وي که نه دا دنیا مخلوق چې دی نو من شیء الا یسبح بحمده دنیا مخلوق ما ته سر ښکته کوي دنیا مخلوق چې کوم دی نو هغه زما نه خپل حاجتونه غواړي دنیا مخلوق ما ته چې کوم دی ژړا فریاد کوي صحیح ده ما ته عاجزي کوي دی پکې نه صحیح سواء علیهم برابره ده په دوی باندې استغفرت لهم که ته بخښنه غواړې د دوی لپاره ام لم تستغفر لهم یا ته بخښنه نه غواړې د دوی لپاره لن یغفر الله لهم الله پاک هېڅ چېرې بخښنه نه کوي دوی ته ولې ځکه دوی فاسقان دي او دی کلک چې کوم دی په فسق ولاړ دی دی په خپله باندې چې کوم دی نو اللهم اغفر لي نه وایي دا ابن جدعان په باره کې چې کوم دی نو عایشې رضی الله عنها تپوس کړی یو سخي سړی او د هغې په تربورانو کې و صحیح ده نو تپوس یې وکړو د نبي علیه السلام نه چې هغه دومره غلامان ازاد کړي وو صحیح ده 100 اوښانې چې کوم دی نو صدقه کړي وو د هغه نه به قبول شي نبي علیه السلام فرمیل چې نه دي قبول شي صحیح ده کړي دي خیراتونه خو هېڅ شی قبول شوی نه دی ولې هغه وایي چې هغه یو پیر هم دا نه ویل چې اللهم اغفر لي یعنې الله پاک ته عاجزي نه ده کړې د الله پاک سره روغه نه ده کړې که دی د دنیا د اوښانو نه چې کوم دی ډکه کي د خیراتونو د صدقاتو نه ډکه کي خپله شوشه یې کوله صحیح ده خپل چې کوم دی نو یو حیثیت به یې جوړاو خو د الله پاک دپاره چې کوم یې کړي د دې وجې نه چې کوم دی هغه د سړو ولې عقیده د شرک وه صحیح ده ایمان پکې نه و چې ایمان پکې نه و نو سماجي خدمات یې د سره و قبول هم نه دي صحیح ده
ان الله یقین الله پاک لا یهدی القوم الفاسقین نسمی قوم نافرمانه سواء علیهم برابر ده په دوی باندې استغفرت لهم که ته بخښنه غواړې د دوی لپاره ام لم تستغفر لهم یا بخښنه نه غواړې د دوی لپاره لن یغفر الله لهم هیڅ چېرې بخښنه نه کوي الله پاک دیو ته ان الله یقینا الله پاک چې دی لا یهدي القوم الفاسقین نسمی قوم نافرمانه